أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پرونی رکو لفظی ترجمه واورئ. تاسو صرف لفظی ترجمه د پرونی رکو بیا به لږ سبق واشو. یا بنی اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کړئ نعمتي التي زما هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما انعام کړو په تاسو. واوفوا او پوره کوئ بعهدي زما سره عهد خپل اوفي بعهدکم زه به خپله وعده ستاسو سره پوره کړم. وإياي فرهبون او خاص زمانه ویریږئ. وآمنوا ایمان راوړئ بما په قرآن انزلتو چې ما را لېږلی دی مصدقا تصدیق کوونکی دی رښتیا کوونکی دی لما د هغه کتابونو معکم چې ستاسو سره دي یعنې تورات زبور انجیل. ولا تکونو او تاسو مه کېږئ اول کافرین به اول د دې قرآن نه انکار کوونکي. ولا تشتروا تاسو ما اخلئ بآیاتي په عوض زما د آیاتونو کې ثمنا قلیلا لږ قیمت. وإياي فاتقون او خاص زمانه ویریږئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل او مه ګډوډ کوئ حق د ناحق سره. وتکتموا الحق ای ولا تکتموا الحق او مه پټوئ حق. وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهیږئ. واقیموا الصلاة او قایموئ مانځه لره. وآتوا الزکاة او ورکوئ زکات لره. ورکوئ او رکوع کوئ مع الراکعین د رکوع کوونکو سره یعنې لمونځ کوئ با جماعت. اتأمرون الناس ای تاسو حکم کوئ خلکو ته بالبر په نیکۍ سره. وتنسون او تاسو هیروئ انفسکم خپل ځانونه. وانتم او حال دا ده چې تاسو تتلون الکتاب لولئ کتاب. افلا تعقلون ای تاسو عقل نه لرئ. واستعینوا او مدد طلب کوئ بالصبر د صبر په ذریعه باندې. والصلاة او د مانځه په ذریعه. وانها او بېشکه دا لمونځ لکبیرتون دا ډېر باري دی او دا ډېر دروند دی الا مګر دروند نه دی علی الخاشعین په عاجزي کوونکو باندې د الله نه په یېرېدونکو خلکو باندې. الذین دا عاجزي کوونکي او دا د الله نه یېرېدونکي هغه خلک دي یظنون چې دوی یقین کوي انهم چې بېشکه دوی ملاقو دوی ملاوېدونکي دي ربهم د خپل رب سره. وانهم او یقینا دوی الیه د خپل رب طرف ته راجعون واپس ګرځېدونکي دي. نننی سبق. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يا بني إسرائيل اي الواد يعقوب عليه السلام اذكروا یاد کئ نعمتي التي زما اغ نعمتنا انعمت عليكم چې ما په تاسو انعام کړیو. واني او بېشکه زه چې فضلتکم ما تاسو ته فضیلت ترکړی و علی العالمین په جهان والو باندې. واتقوا او ویریږئ یوما د هغه ورځې د قیامت نه لا تجزي چې نه به کافي کېږي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا څه قدرې کفایت به نشي کولی. ولا يقبل منها شفاعة او نه به قبلولی کېږي د دغه یو نفس نه څه سفارش. ولا يؤخذ منها عدل او نه به اخیستلی کېږي د دغه نفس نه څه جرمانه. ولا هم ينصرون او نه به د دوی مدد کولی کېږي. وإذا یاد کړئ هغه وخت نجیناکم چې موږ نجات او خلاصې درکو تاسو ته من آل فرعون د فرعونیانو نه. یسومونکم سوء العذاب چې سکول به په تاسو باندې بد عذاب بد سزاګانې. یذبحون حلالول به ابناءکم ستاسو زامن. ویستحیون ژوندی به پرېښودی نساءکم ستاسو ښځې. وفي ذلکم او په دې کې بلاء امتحان من ربکم د جانبه د رب ستاسو نه عظیم لوی. څنګه چې مخکې رکوع کې مونږ وویل چې دلته د یو قوم مخصوص د یو قوم تذکره الله پاک کوي او په هغو باندې مخصوص نعمتونه بیانوي. لکه
دا مخکې سره ربط مونږ دا ویلی وو یعنې تعلق دا ویلو مخکې آیتونو سره چې مخکې په عام خلکو باندې الله پاک د عام نعمتونو تذکره کړې وه او دلته په دې رکوګانو کې الله پاک د یو خاص قوم تذکره کوي چې هغو ته بني اسرائیل ویلی کېږي د یعقوب علیه السلام الواد تفصیل ستاسو مخې ته راغلی دی پرون او په هغو باندې چې الله پاک کوم نعمتونه کړي دي د هغې تذکره کوي نو دا د مخکې آیاتونو د دې آیاتونو د هغو سره څه شو ربط شو د هغو سره څه شو تعلق شو بیا په دې مخکینی رکوع کې چې کوم دی اجمال ذکر شوی و مونږ تاسو ته د مخکې دا خبره کړې ده چې قرآن کریم په یو ځای کې د یوې خبرې اجمال کوي اختصار کوي او بل ځای کې بیا د هغې څه کوي لکه تفصیل کوي لکه نو دې ننني رکوع کې چې کوم دی د هغې څه قدر تفصیل چې کوم دی په دې رکوع کې او په دې راتلونکي رکوع کې څه دی لکه په بني اسرائیلو باندې د یعقوب علیه السلام په الواد باندې چې الله پاک کوم نعمتونه کړي د هغې په مختلف اوقاتو کې د هغې تذکره به ستاسو مخې ته اوس راځي چې هغه څه نعمتونه نو دا اوس دا ذکر کوي الله پاک فرمایي چې ای بني اسرائیلو ای د یعقوب علیه السلام الواله تاسو هغه نعمتونه یاد کړئ زمونږ چې موږ په تاسو باندې انعام کړي وو موږ مخکې د دې ترجمه تاسو ته کړې وه چې د یادولو مطلب څه دی ای د هغې شکر ادا کړئ څه کوي لکه د نعمتونو شکر ادا کړئ د دې مطلب صحیح الله وایي ته زما نعمت یاد کړه کا ای زما د دې نعمت شکر ادا کړه او د نعمت اصل شکر ادا کول څه دي لکه چې الله تعالی کوم نعمت درکړی دی که نه هغه د الله پاک د مرضۍ مطابق ته استعمال کړي دا شکر دی د نعمت او که چېرته هغه نعمت تا د الله د مرضۍ خلاف استعمال کړو ای د الله د شکر دی نو تاسو یاد کړئ نعمتونه زما ما چې په تاسو باندې کوم نعمتونه کړي یاد کړئ د هغې شکر ادا کړئ یعنې زما اطاعت وکړئ زما فرمانبرداري وکړئ لکه زما احکامو ته غاړه کېږدئ لکه زما پیغمبر تسلیم کړئ لکه زما د پیغمبر په نقش و قدم باندې خپله زندګي څه کوئ لکه تېره کوئ خپله عقیده زما د احکامو مطابق کوئ خپل عبادات زما د احکامو مطابق کوئ خپل معاملات زما د احکامو مطابق کوئ خپل اخلاقیات عادتونه خویونه زما د احکامو مطابق کوي خپل معاشرت یعنی په کور کې دننه ژوند او دغسې بار په دیره کې ژوند او بار په معاشره کې ژوند ناسته پاسته ولاړه دا زما د احکامو مطابق کوي په تاسو کې ما څه خلکو ته چې کوم دی حاکمان جوړ کړي دي تاسو خپل حکومت چې کوم دی او خپل سیاست زما د احکام مطابق کوي دا ټول خبرې چې کوم دی څه دی لکه دا دین دی لکه نو ای زما دا نعمتونه یاد کړئ زما د نعمت شکریا ادا کړئ یعنې په دې هر څه کې چې کوم دی زما حکم ومنئ او زما د پیغمبر په نقش قدم باندې چې کوم دی څه کوئ لکه ژوند تېر کړئ لکه وانی فضلتکم علی العالمین او ما تاسو ته په عالم باندې چې کوم دی څه دی لکه فضیلت درکړی و لکه په جهان والو باندې فضیلت درکړی و الله پاک ما تاسو ته تذکره کړې وه چې د یعقوب علیه السلام 12 زامن ولري ټیک شو لس د یوې بیبي نه وو او دوه چې کوم دی د بلې بیبي نه وو هغه د یوې بیبي نه چې وه یوسف علیه السلام او د هغې ورور بنیامین نو صرف د یعقوب علیه السلام په دې 12 زامنو کې صرف یو زوی چې کوم دی څه ولکه په دغه وخت کې څه دی لکه په دغه وخت کې صرف یوسف علیه السلام پیغمبر ولکه او ګوره دا باطني نعمت دی دا معنوي نعمت دی لکه څه دی لکه دا معنوي نعمت دی دا دیني نعمت دی ورته ووایه لکه دا اخروي نعمت دی لکه نو وګوره یو طرف ته الله پاک داسې بچی هغه له ورکړی و داسې الواد د هغه او د هغه د یعقوب علیه السلام نه واخله او تر د عیسی علیه السلام پورې په دې قوم کې چې کوم دی الله 4,000 پیغمبران رالېږلي تاسو اندازه ولګوئ چې یو قوم یو مخصوص قوم یو په هغو کې یو پیغمبر راشي نو د هغو سر د فخر د اسمان سره لګي لکه ټیک دی او چې په یو قوم کې 4,000 پیغمبران چې کوم دی راشي دا څومره د فخر خبره ده لکه څومره فخر خبره ده دا فضیلت الله ورکړی دی هغو ته لکه په جهان والو باندې فضیلت ورکړی دا وړوکی فضیلت دی لکه چې د چا په الواد کې الله پاک 4,000 پیغمبران پیدا کړي او یوازې پیغمبران نه دا دیني او دا معنوي او دا باطني نعمت او دا اخروي نعمت نه علاوه الله پاک په دې الواد کې په دې پیغمبرانو کې هم بادشاهان پیدا کړي دي او د پیغمبرانو نه علاوه الله پاک په دې کې ډېر نیکان بادشاهان چې کوم دی څو پیدا کړي وو دا دنیایي نعمت شو چې تا بادشاه کې تا د وخت خلیفه کې دغه یوسف علیه السلام دی دنیایي بادشاهي ورسره هم ده لکه د مصر بادشاه او دغه داود علیه السلام دی هم بادشاه هم پیغمبر و ټیک دی او سلیمان علیه السلام دی هم بادشاه پیغمبر دا ټول بني اسرائیل پیغمبران دي لکه ټیک شو 4,000 تیر شوي دي تقریبا مفسرین لیکلي دي
او د دین علاوه په دې کې نور ډیر نیکان خلق چې کوم دی هغه بادشاهان چې کوم دی سدي لکه تیر شوي نه په جهان والو ما تاسو ته فضیلت تر کړو دا نعمتونه زما یاد کړئ یا زما د دې نعمت شکریا ادا کوي کنه ستاسو مشرانو کې ما داسې خلق پیدا کړل چې هغه انبیا دي لکه فخر کوي کنه زه پیغمبر الواد ما پلار پیغمبر دی دا د دین نور لوی د فخر خبره نشته دی زه شاهزاده مې زه د بادشاهانو بچی نو هم د پیغمبرانو بچی دي بني اسرائیل او هم د بادشاهانو بچی دي لکه نو هم دنیاوی نعمتونه او هم اخروی نعمتونه هم باطنی نعمتونه هم ظاهري نعمتونه الله دې تذکره کوي لکه مختصر دا چې زما دا نعمتونه یاد کړئ چې په تاسو باندې په جهان والو باندې ما تاسو چې کوم دې څه دی فضیلت تر کړی و نو ګوره زما د نعمت یادول مطلب دا شکر ادا کوي که نه ما سره چې کوم مخکې آیات کې تېر شوي کومې وعدې کړي دي هغه پوره کوي که نه ما چې کوم وعده ستاسو سره کړې ده هغه زه پوره کوم که نه ما تاسو ته تفصیل کړی مخکې آیات کې شپږمه سپاره کې شپږمه رکوع کې چې کوم دی هغه وعده چې کوم دی څه ده چې دوی د الله سره د څه شي وعده کړې ده مطالبه یې کوي او الله د دوی سره د څه وعده کړی او تاسو په تفصیل سره څه دی لکه بیان شوی دی دا ځان نور ملګرو سره اړوئ ده مخکې آیات کې واتقوا تاسو ویرېږئ یومن د هغه ورځې نه د هغه ورځې نه مراد د قیامت ورځ ده چې لا تجزي کفایت فنه کوي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس ته شیئا د څه شي څوک په یعنی یو انسان به د بل انسان دپاره کفایت نه کوي لکه نه به کافي کېږي او نه به قبلولی کېږي منها د دې نفس نه سفارش هم نه قبلولی کېږي دوه ولا یؤخذ منها عدل د ده نه به څه جرمانه هم نه اخیستلی کېږي چې اته واخیستی د اخلاص دي لکه او څلور ولا هم ینصرون د ده مدد هم نه کولی کېږي څلور خبرې په دې آیت کریمه کې چې کوم دی څه دي ذکر دي لکه عقلی طور باندې د دنیا چې کوم نظام دی او د دنیا چې کوم قانون دی نو انسان په دې څلور طریقو باندې خلاصېږي چې کله انسان د حاکم وقت په غریب کې راشي څه کې لکه حکومت یو انسان گرفتار کړي نو د هغه د خلاصولو څلور طریقې وي لکه دا څلور طریقې الله پاک په دې آیت کریمه کې څه کړي ذکر کړي چې لا تجزي نفس عن نفس شیئا دا کس ولګي او د قاضي په عدالت کې د جج په عدالت کې د ضامن جوړ شي لکه زه د ضامن یم چې کله تاسو غوښته نو دی به زه د عدالت ته حاضروم ضمانت یې وکړي خلاص کړي یو طریقه دا یا په ده باندې څه جرمانه ده څه شو که نه پیسې دي یا بل څه دي د په ذمه باندې زه د هغې ضامن یم زه د هغې څه یم ضامن یم مطلب دا دی چې که ده ورنکړي تاسو ته کله مطالبه کوله لکه نو زه د هغې ضامن یم لکه جو خلاصې کې یو طریقه دا ده څه دی لکه د حاکم وقت او د بادشاه د غریب نه او د هغه د قید نه خلاصولو یو طریقه چې کوم دی انسان د هغه د طرف نه ضامن شي ټیک شو که نه یو راخلاص شي تاسو ته پته ده که نه اکثر خلک کیسونه کې ونیوی شي او بل ورځ چې کوم دی ګرځي هلکه ولې بس یاره ضمانت نه وشو کسانو ضمانت وکړي لکه نو په ضمانت باندې څه کړي لکه راخلاص کړي ده الله پاک وایي د قیامت په ورځ باندې به دا نه قبلي دا شی باندې لا تجزي نفس عن نفس شیئا کفایت به نه کوي یو نفس د بل نفس نه څه شي د قیمت پر دا مسله څه شوه د خلاصي دا یوه ذریعه چې کومه وه دا مفقود شوه دا عدم شوه دا ختم شوه دا به نه وي دویمه د ویل یقبل منها شفاعت دویمه طریقه دا وي چې د حاکم وقت نه تا یو سړی را خلاصوي نو سپارش به ستا کوي لکه نو ستا سپارش هغه ومني لکه ټیک شو که نه او ستا په سپارش باندې چې کوم دی څه کېږي هغه پرېږدي الله د قیمت په ورځ باندې د دې نفي وکړه ولا یقبل منها شفاعت سپارش به نه قبلولی کېږي دا د خلاصي ذریعه چې کومه وه د قیمت په ورځ باندې دا مفقود شوه دا عدم شوه یعنې دا څه شوه لکه ختمه شوه لکه ولا یؤخذ منها عدل درېیمه طریقه دا وي چې بهی دلته کې په انسان باندې جرمانه ولګي او انسان هغه جرمانه ورکړي یو دی راخلاص شي دا ذریعه هم الله پاک بند کړه مفقود کړه عدم کړه چې نه به اخیستلی کېږي د دې نفس نه عدل څه جرمانه هلته اول خو دا تصور نشته دی ته باندې جرمانه ولګي مثال خبره ده ومن پوهی الله پاک لگا التر چا سره به یې چې الله پاک په ولګي التر بر چا سره صحیح التر خو انسان هر نارینه او زنانه چې څنګه پیدا شوی دی کنه لگا څنګه پیدا شوی دی په دغه حال کې به الله ته واپس کیږي یعنی د مور نه چې څنګه دا بچی پیدا کیږي چې په دې باندې کپړه نه او په کوم حالت کې دی د پشان په دغه حال کې به چې کوم دی د قیمت په ورځ باندې نارینه او زنانه چې کوم دی څه کېږي لکه جمع کېږي چې د کپړې تار به پې هم نه وي لکه د الله پاک مخې ته د سره اول ویم دې سره لکه چې الله په ده باندې جرمانه ولګي او دی به یې ورکړي لکه زمونږ سمجا وهلو دپاره په خبره ورسېدې
چې دنیا کې خو به تاسو په دې طریقو ځان خلاص کوئ څه کوئ لکه څه جرم به وکړئ او په دې طریقو به ځان خلاص کوئ خو ستاسو په دې طریقو کې د قیامت په ورځ باندې یوه طریقه هم نه چلېږي لکه بس په دې باندې موږ څه کوئ لکه FOA نو هلته ته جرمانه ورکوي لکه په تا باندې جرمانه ولګوي نو جرمانه د باندې لږ هم نه او جرمانه د سره شته هم نه او جرمانه ته ورکولی هم نشته او جرمانه ستا نه اخلي هم نه نو دا لاره هم ستاسو شوه مفقود شوه دا عدم شوه دا د خلاصي ذریعه هم ستاسو شوه ختمه شوه ولا هم ینصرون څلورمه طریقه دلته کې د نجات او د خلاصي دا وي چې باید یو سړي په شا باندې ډېر لویه ډله وي طاقتوره څه وي لکه ډله وي لکه او دی پوهیږي چې بھائی په هیڅ طریقه باندې په ضمانت په طریقه نه کېږي او د سفارش په طریقه نه کېږي او پیسې موږ لګو نه کېږي نو بس دوی بیا ملا وتړي لکه او په زور یې راخلاص کړي لکه تاسو به داسې واقعات لیدلي وي اکثر چې د حکومت مجرمان وي اکثر چې کوم دی پولیس په هغو په ګاډي کې کښېنئ یا عدالتونو ته بیایي یا چې کوم دی د یو جیل نه منتقل کوي بل جیل ته بیایي او دغه خلک په لار کې چې کوم دی د دغه انتظامیې مخه ونیسي او د هغو سره چې کوم دی حدپایي هم وشي او په هغې کې ډزې هم وشي لکه دا هم کیدی شي چې دغه کم خلک چې دا خپل مجرم خلاصوي د دې نه پکې څوک زخمیان شي او مړه شي او داسې واقعات هم شته دی چې د انتظامي خلک هم په هغې کې څه کېږي لکه مړه شي او هغه د خپل کس چې کوم دی څه کړي خلاص کړي دنیا واقعات چې کوم دی څه دي لکه موجود دي لکه او مخې ته چې کوم دی خلک څه کوي لکه د دې بیانونه کوي په خپله باندې څه کوي لکه داسې واقعات شوي لکه نو د قیامت په ورځ باندې د انسان د خلاصي دا ذریعه هم نشي کېدی چې د قیامت په ورځ باندې داسې یو مضبوطه ډله د انسان په شا باندې وي یا داسې یو طاقتور د هغه په شا باندې خپل قوم وي چې هغې د الله نه خلاص کړي دا څلور خبرې هلته څه کېږي لکه نه چلي نو بھائی په څه به خلاصېږي انسان لکه په نیک اعمالو په ښه عقیده او په نیک اعمالو باندې به انسان خلاصېږي بس دا الله پاک هم په دې خبره باندې پوهوي چې د قیامت په ورځ باندې ګورئ په دنیا کې چې ته د حاکم وقت نه د خلاصي لپاره کوم ذریعې اختیارې په هغې کې د قیامت په ور باندې یوه ذریعه هم ستا دپاره کار آمد څه ده لکه نه ده لکه نو ځان سره څه اعمال وړه غواړي څه دی لکه د الله پاک سره د نیکو اعمالو قدر دی لکه نه الله پاک د انسان رنګ ته ګوري او نه الله پاک د انسان مال ته ګوري لکه شکل صورت ته هم نه ګوري او د مال ته هم نه ګوري لکه دا د خدای پیغمبر فرمایلی دي بلکې الله پاک خو د انسان په زړه باندې نظر کوي او د عمل ته ګوري چې باید د عمل څنګه دی ښه دی او که بد دی که ښه دی نو د الله سره د ښه عمل قدر دی لکه د شکل صورت قدر ورسره نشته دی لکه ټیک دی او د مال دولت قدر هم د الله سره نشته دی ما تاسو ته بېګا ویلي چې بایي د خدای پیغمبر فرمایلی دي چې ټوله دنیا او په دنیا کې چې څه دي د خدای پاک سره که چېرته د دې دومره قدر وی او دومره عزت وی لکه د ماشي د وزر په مقدار باندې نو الله به کافرو ته ګوټ بنوي ورکړي دومره ورسره هم نشته لکه په یو موقع باندې د خدای پیغمبر روان دی او صحابو سره د حدیث مفهوم او اصل دا دی د بیزې یو ورکوټی بچی چې کوم دی سره مردار پروت دی لکه ورکوټی بچی دی د بیزې او مردار پروت دی د الله نبي د صحابو د فویولو دپاره ټیک شو چې تاسو کې څوک شته چې دا په یو درهم باندې په یو روپۍ باندې والي لکه نو صحابه عرض وکړو د الله رسوله په دې باندې بس موږ څه کوو لکه چې په روپۍ باندې والو دا مردار شی دی هسې هم زه یم چې څوک نه هلي لکه نو په روپۍ په دې باندې روپۍ ورکړي نو ته یې په څه لکه نو د الله نبي ورته وفرمایل چې د الله پاک په نظر کې دا دنیا د دین هم زیاته حقیره ده او سپکه ده لکه تاسو چې دا بچی نه د دنیا حیثیت څه دی لکه ټیک شو مونږ وایو بې وقوف دی او قمقل دی هغه انسان چې د دنیا هر څه ورسره ډېر دي او د خپل لویۍ او د خپل عظمت او د قدر ذریعه دا جوړه کړې ده چې خلکو ته داسې تأثر ورکوي چې بهی زه ځکه په تا باندې له پاسه یم او ته ځکه زما نه لاندې چې د ما سره دولت دی نو باید چې د کوم شی ذریعه د ځان د لویوالي او ځان د عزت دپاره ګرځې ته اول هغه شی د خدای په دربار کې پېښ کړي چې د دې شي قدر څه دی لکه چې ته د قدر څه شی د سړی او د هغې په وجه باندې ځان قدرمن حساب کړي نو بیا له یو خبره ده لکه ټیک شو ستا سره چې د خدای پاک د دین علم وي لکه ټیک شو دا به اول ته عاجزه کوي لکه خو هسې د پویولو دپاره تا ته چې د خدای پاک په خپل کلام کې مهارت درکړی چې د خدای پاک د خپل کلام خادم کړی دا کار د نه علي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیثو کې تا ته الله پاک مهارت درکړی ته الله د هغې خادم کړی د هغې طالب کړی که دا انسان فخر وکړي چې بایي ما سره داسې نعمت دی داسې د قدر شی دی چې زه د دنیا د هر چا نه قدرمن یم لکه ټیک شو زما نسبت یې سره دی نو دا خو داسې په سمت کې خبر راځي خو بای هغه څیز ځکه چې د دې خو د الله سره قدر دی که نه لکه
نو ته دا ویلی شي. لیکن د کوم شي د الله سره قدر نشته دی، تا هغه شی د خپل قدر ذریعه جوړه کړې ده، نو دا قمقلتوب شو که دا خویارتوب شو؟ لکه قمقلتوب شو. نو د دې د وجې نه د قیامت په ورځ باندې دا څلور وانه طریقې چې کوم دی څه دي، لکه په دې کې یوه طریقه به هم څه وي، لکه کارآمد به نه وي. زما غرض دا و چې د الله پاک سره د نیکو قدر دی. څه دی؟ لکه زمونږ شکل صورت ته نه ګوري، زمونږ معلوم ته نه ګوري. د الله پیغمبر فرمایلی دي زمونږ نیکو اعمالو ته ګوري چې الله په کوم اعمالو باندې خوشحالېږي هغې ته ګوري، او زمونږ زړه ته ګوري چې دا انسان په څه نیت باندې دا عمل کوي. ولې دا هم کیدی شي که نه چې انسان نیک عمل کوي او هغه د ریاکارۍ دپاره کوي، یا یو انسان نیک عمل کوي او هغه د دنیا سره د حصول لپاره کوي چې باید زه پیسې حاصل کړم، لکه یا انسان د دنیا یو نیک عمل کوي چې یاره د ما شهرت وشي، لکه چې خلک زما صفت وکړي. دا کیدی شي که نه؟ او الله خو په زړونو عالم دی که نه، په زړه باندې نظر کوي چې وایي نیک عمل کوي او په څه نیت باندې کوي. لکه آیا د دنیا د اصول لپاره کوي، د دنیا د شهرت لپاره کوي، لکه سبل څه مقصود دی، لکه زما رضا مقصود نه. د الله سره د دې شي سره قدر دی چې نیک عمل وي او خالص د الله پاک د رضا لپاره سوي دا وي، بد به ما مونږ ته پکارېږي، ورنه د خلاصي بله سلار چې کوم دی سره نشي. وإذ نجيناكم، او یاد دی هغه وخت چې مونږ تاسو ته خلاصې درکو دا فرعونیانو نه، چې تاسو ته به ناکار عذابونه رسول، ستاسو بچي به حلالول، ستاسو جنکۍ به ژوندۍ پرېښودې. په دې کې امتحان ستاسو د رب د طرف نه لوی. واقعا وګوره، زه مختصر کوشش کوم. دا فرعون چې دی که نه، فرعون یو دا معروف فرعون دی، لکه کوم چې د موسی علیه السلام د زمانې فرعون دی. دا د خپل نوم مصعب دی، د پلار نوم ولید دی. څه دی؟ مصعب بن ولید. دام فرعون. یو فرعون چې کوم دی د یوسف علیه السلام د زمانې دی، ټیک شو که نه؟ هغه هم په مصر کې ولکه د هغه نوم چې کوم دی نو هغه ریان بن ولید دی. لکه دا رونه دي ښه، لکه ریان بن ولید، د ولید زوی ریان، او مصعب بن ولید. لکه ټیک شو؟ مخکې دی، دا وروسته دی. لکه نو هغه نوم د هغه ریان دی، لیکن هغه هم فرعون دی. هم څه دی؟ فرعون دی. ځکه دا د مصر د باچاهانو لقب، دا عبراني زبان دی. څه دی؟ عبراني زبان دی. لکه نو عبراني زبان کې د فرعون معنا صدر او بادشاه. صدر صدر او بادشاه. نو د دې مصر چې به څوک بادشاه و که نه، څه دی؟ لکه بادشاه و. د دې زبان چې کوم دی عبراني و، لکه نو ته فرعون وي. نو په دې کې دا نه دی چې بس لکه د فرعون نه مونږ وایو چې بد دا جو ټول بد خلک تېر شوی دی. نه، د یوسف علیه السلام په زمانه کې چې کوم فرعون و چې د هغه نوم ریان، څه دی؟ لکه ریان بن ولید. هغه دومره د هغه سره مفسرین رحمت الله علیه لیکلي دي، د هغې نه دغه معلومیږي چې هغه څه ولکه او مسلمان، او هغه دومره نیکدله انسان و که نه چې هغه په خپل ژوندانه باندې څه دی؟ لکه په خپل ژوندانه د بادشاهت هغه تاج راغستی او یوسف علیه السلام ته یې په سر کړی و. لکه په خپل ژوندانه باندې لکه کتابونه لیکلي دي چې بادشاهي ورته څه وپرېښودې، بادشاهي ورته څه وپرېښودې، یعنې هغه کې د دې صلاحیت لیدو. څه دی؟ یوسف علیه السلام کې د دې صلاحیت لیدو چې بهایي د بادشاهت قابل خدا انسان دی. لکه خبر ورسېدی، داسې په رضامندۍ او په خوشحالۍ باندې ورته څه ولکه د مصر بادشاهي ورکړی یوسف علیه السلام. بیا پیغام څه ولکه هغه بادشاهي وخت د هغه، او دا بیا ډېره لوی واقعه ده. انشاءالله په ځای به راځي، لږه لږه به کوو، د هغې سره زموږ اوس غرض نشته. نو دا یوسف علیه السلام نه وروستو د هغه د خپل پلار او دا خلک بیا راغلی دی، واقعیت په وروستو راشي او بیا دا په دې کې آباد شوي دي. دا خو بني اسرائیل دي که نه؟ څه دي؟ لکه دا بني اسرائیل دي. او اخوا نور هلته کې څه دي؟ لکه فراعنه دي. لکه مصر کې خو څه ولکه قبطي قوم ولکه، څه ولکه دا قبطي قوم ولکه. دا نو دې ته یو نجلۍ ووې، د موسی علیه السلام دا باچا چې کوم و که نه، د وخت دا باچا دا ډېر چالاک څه دی؟ لکه ډېر زیات هوښیار، لکه مفسرین لیکلي لکه زموږ د زمانې حاکمان. څه دی؟ لکه زموږ د زمانې حاکمان او بادشاهان چې دا ډېر چالاک دي، دا ډېر هوښیار دي. خبر باندې ورسېدی؟ دی ډېر چالاک او دی د هغه مخکې د ریان په شانتې نه و، لکه داسې نیکدله نه و. څه ولکه داسې نیکدله نه و. بادشاهت څوک چاته پرېږدي؟ لکه زموږ مشاهدات، تاسو مشاهده وګورئ چې ته د یو سړی د یو عهدې نه د کرسۍ نه لرې کړي، هغه خو وروره لکه د مهي په شان تړپېږي، لکه مهی چې ته له اوبو نه راوباسې که نه، او دا ټوپونه وهي او سلګۍ وهي. لکه زمونږ د حاکمانو خو په خپل حکمرانۍ پسې او په خپله کرسۍ پسې او په خپل اقتدار پسې دا حلي، لکه چې تا ته لرې کړو که نه
نو هغه روراو هلته منډه دلته منډه هلته منډه دلته منډه ځان وجني لکه ټوپونه وهي لکه د مهي په شان دی چې دا ځای به څنګه طریقې سره وه زه څه کوم لکه حاصلوم به لکه ټیک شو که نه نو دا د موسی علیه السلام د زمانې فرعون چې کوم دی نو داسې و ښه کورسۍ پرېښودله او اقتدار پرېښودله څوک د دې صلاحیت لري ولې د هغه په زمانه کې موسی علیه السلام و که نه هغه د بادشاهت قابل لکه څنګه چې د ریان په وخت کې د ریان فرعون په وخت کې چې کوم دی یوسف علیه السلام ټیک شو که نه خو چې هغه نږدې له نو هغه د خپل سر تاج راواغوست او د په سر کې چې دی قابل ته یې لګ ټیک شو که نه او زمونږ د زمانې خو اکثر چې دي هغه خو نیکان خلک وي نو د هغو بېزتي کوي او هغو پسې سپکاوی کوي او هغه خلکو ته چې کوم دی څه کوي لکه بدنامۍ او قسم قسم طعنې چې کوم دی په هغو باندې لګوي چې زموږ د اقتدار سوي لکه قایل دی ډېر چالاک و د سره د خپل اقتدار فکر ولګه ده ته یو نجمي ویلي و چې په 2-3 کاله کې به ستا په دې حکومت کې چې کوم دی یو وړوکی بني اسرائیلو کې پیدا کېږي چې هغه به ستا د بادشاهت زوال ګرځي د زوال سبب به څه کېږي ګرځي نجومیان ټول خبر رښتیا نه کوي چې ته یو ټکی چې کوم دی پکې څه وکړي لکه بعضې وخت کې رښتیا ووایي لکه څه دی لکه رښتیا ووایي نو د هغه یو کم سل خبرې دروغ دي ګورئ ښه یو کم سل خبرې د هغو څه دروغ دي ده داسې کار وکړو چې د خپل یو انتظامیه مقرر کړه څه ده لکه یو انتظام منصوبندي جوړه کړه او د دې دپاره چې کوم دی یو محکمه خصوصي مقرر کړه چې بني اسرائیلو کې څومره زنانه چې کوم دی حاملې کېږي ټیک ده تاسو په هغو باندې نګراني کوئ که جنۍ پیدا کېږي نو هغه ژوندی پرېږدئ چې بیا زموږ خدمتونه کوي لکه څه دی لکه خدمتونه کوي او چې بچی پیدا کېږي نو د مور په مخ کې ذبح کوئ لکه نو دا طریقه شروع شوه څه ده لکه دا طریقه څه وه دا شروع شوه نو شیخ عبدالحق محدث الدهلوي رحمت الله علیه د تفسیر مطابق 12,000 بچي د دې ظالم د قانون مطابق چې کوم دی د ده کارندګانو د دې انتظامیې والا د خپلو میندو په مخ کې ذبح کړي دي لکه څه دي لکه ذبح کړي دي او د یو عالم چې کوم دی لیکلي دي د هغه د تحقیق مطابق هغه وایي 80,000 بچي چې کوم دی ذبح کړي دي لکه د خپلو میندو په مخ کې لکه چې پیدا به شو په مخ کې چې کوم دی څه کو ذبح وکړه او 90,000 زنانه و چې دی نو وایي هغو د دې غم چې دا حالت د خپل بچي نشو لیدی چې زموږ بچی به پیدا کېږي او بیا به زموږ په مخ کې چې کوم دی ذبح کولی کېږي د دې درد او د غم د نه لیدل د وجې نه هغو خپل حملونه چې کوم دی هغه څه ساقط کړي لکه د وخت نه مخکې د بچي د پیدا کېدو نه مخکې خپل حملونه یې څه ولکه هغه یې دقسې ساقط کړي چې زموږ دا بچی پیدا نه شي او زموږ د مخکې چې کوم دی ذبح نه کړي 90,000 څه دی لکه 90,000 نو دا د ظلم واقعه ده چې په دې کې هم الله پاک بني اسرائیل ته چې کوم دی دا نعمت پې چې کوم دی څه کوي لکه دا ورته ور یادوي چې تاسو په یو لوی امتحان کې چې کوم دی سوی د الله پاک اچولي وایي تاسو سره دی څه کول لکه تاسو یاد کې هغه وخت موږ تاسو ته خلاصې درکړو د فرعونیان نه یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب ناکار عذابونه یذبحون ابناءکم ستاسو بچي به چې کوم دی ستاسو په مخ کې حلالول ویستحیون نساءکم او استاسو جنکې به ژوندۍ پرېښودې لکه وفي ذلک نو په دې کې څو ازمایښ د خدای پاک ازمایښونه دي امتحان وکړي بلاء امتحان من ربکم ستاسو رب د جانب نه عظیم ایسو لوی نو نور اخوچ الله دل سره نجات ورکړي دا آیاتونه نور دي ان شاء الله هغه کو بیا سو کو تفسیر کو چې الله در دې سره کېده لکه نو آیا الله د دې دل سره نجات ورکو نو رسو آیاتونه کې ان شاء الله بیا وایو داشته پوره یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کړئ نعمتي التي زما غنیمتنا انعمت علیکم بتاسو باندې انعام کړی دي وانی او بشکل چې فضلتکم ما فضیلت تر کړو تاسو ته علی العالمین په جهان والو باندې واتقوا او ويرګ یوم دا ورځ د قیامت نه لا تجزي چې کفایت پنه کوي نفس نسو نفس عن نفس دبل نفس نشه اند قدر ولا يقبل منها شفاعه انا بقبل ولکی دین سفارش ولا يؤخذ منها عدل انا بقبل ولک نه باغستل کی دنه جرمانه ولا هم ينصرون انا بردي مدد کولکی و اذا یات یا وقنا جناکم تاسو خلاصې درکو من آل فرعون اذ فرعونیاننا يسومونکم رسول بیت تاسو العذاب انکار عذابنا يذبحون حلال والبيع ابناءکم استاسو زامن و استحیون نساءکم او ژوندۍ پرېښودې استاسو زنانا وفي ذلک په دې کار کې بلاء امتحان من ربکم استاسو رب د جانب نه عظیم لوی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال اللهم صل علی محمد وعلى آله وسلم
تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.